السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دیر کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې یوه پیغله جینۍ را پاڅېدلې ده او خپل یار یې په چاړه باندې حلال کړی دی. د هغې نه پس هغه جینۍ پولیسو ګرفتاره کړې ده او د هغې تازه انټرویو خو مخې ته راغلی ده او هغې ټول حقیقت بیان کړو چې هغه دا هلک ولې په چاړه باندې حلالولو. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د هغه جینۍ انټرویو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه او افسوسناکه واقعه په دیر کې راپېښه شوې ده چې هلته کې د 18 کالو پیغله جینۍ چې هغې خپل یار چې کوم هلک سره یارانه اچولې وه او کوم هلک ورته ډېر ګران او د هغه هلک دپاره دې جینۍ ډېرې رشتې هم ماتې کړې وې او خپل د ماما او خپل د ترور زامنو سره د هغه جینۍ په سر باندې د هغه هلک په سر باندې دښمني هم په سر اغستې وه. هغه جینۍ راپاڅېدله او خپل یار یې په چاړه باندې حلال کو. اخره ور دا واقعه څنګه راپېښه شوه ملګرو؟ اوس هغه جینۍ پولیسو ګرفتاره کړې ده او هغې دا وینا ده چې دا هلک زما ډېر خوښ و، دا زما ګاونډي و، خو دې هلک په زه غلطه استعمالولم خو ما پسې به جرګه نه رالیږله، نه به ما پسې مور پلار رالیږل چې زه یې کړی وې او زه د خپل د ترور زامنو او د تره زامنو نه هم ویستم او ما ته به دا ویل چې تا صرف مینه کوم، که ته ما سره مینه کې نو زه به ته به صرف ما سره واده کې، ته به بل چا سره بالکل واده نه کوي. نو د هلک ما سره دوکه وکړه، هلک خپل د ترور لور سره کېدو نه کړله او ما سره یې کېدو نه کړه او نه ما سره واده وکړو. نو په دغه وجه باندې د هلک زمانه چې کوم د هلک چې کوم خواهشات وو هغې هم زمانه برابر کړل، ما سره به غلط کارونه هم کول هم په دغه به یې کول چې زه به تا وکړم ته ما سره دا وکړه. نو دا ویل چې زما خو د هلک خوښ و، ما د هلک نه هېڅ هم نه منې کول او ما به د هلک سره غلط کارونه هم کړي وو. د هغې نه پس د هلک ما سره دوکه وکړه، د هلک ما کور ته راوستو او ما سره چاړه لاس کې وه او چاړه مې ورته په مرۍ باندې کېښودله او ما خپل یار په خپل لاسونو باندې قتل کو، ځکه چې دې یار ما سره دوکه کړې ده، ټول عمر یې زه غلط استعماله کړې ما او ما سره د دروغو وعدې کړي دي او بلکې کېدنې د خپل د ترور لور سره وکړله او زه کېدنه نه کړم او زه د خپل ماما او د ترور د بچو نه هم ویستم، ځکه چې ما پسې ډېرې رشتې راغلې وې او د دې هلک په سر باندې ما ډېر دښمنۍ په سر باندې اغستې وې. ما ډېر د غیرتمندۍ کار کړی دی او زه ډېره پښتنه جینۍ یم، که دې وخت کې تاسو ما له پانسي راکوئ نو زما پانسي خو قبوله ده. نو ملګرو تاسو څه په کمنټس کې وایئ چې دې جینۍ ښه کار کړی دی او که نه بد کار یې کړی دی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.